د چا دعاګانې قبلیږي نه د هغوی دپاره د خوشحالۍ زیری. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې جبرائیل علیه صلات وسلام زما خواله رالی او ما سره کېناسته. ما ته وایي د چا چې دعاګانې قبلیږي نه، د چا چې دنیاوي څومره مشکلات وي او دا کلمات وایي انشاءالله العزیز د دې په برکت باندې به الله پاک د هغوی ټول مشکلات د ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله آباد تر و تازه ساته. نن چې کوم زمونږ وظیفه را د دې باره کې ده چې څومره حل کړي د هغوی دعاګانې قبلیږي نه، د هغوی په دنیا کې څومره مشکل نه مشکل ترین کارونه په هغوی باندې راځي. انشاءالله العزیز دا وظیفه د هغې لپاره ډیره زیاته کارآمد ده. یو سړی داسې دی چې د هغه د نوکرۍ مسله ده او دغه نه کېږي. نوکري محترمه پاکستان کې یا په هندوستان کې یا افغانستان کې ډیره زیاته مشکل کار د نه میلاویږي په اسانه باندې. نو که د هغې لپاره یو بنده دا کلمات وظیفه کی انشاءالله العزیز ضرور بکیږي. په یقین سره وظیفه کم سړی کوي انشاءالله العزیز چې څه مرادي څه په زړی حق بکیږي. ځکه د جبرائیل علیه صلات وسلام د خولې کلمات دي او بیا پیغمبر علیه صلات وسلام خپل امت ته ښودلي خامخا به لازمي اثر کوي. زموږ هغه وروڼه چې د هغوی ودونه نه کېږي یا زموږ هغه خویندې چې د هغوی اوسه پورې لا ودونه نه دي شوي انشاءالله العزیز هغوی ته هم پکې یو قسم له د خوشحالۍ زیری دی، یو قسم له پیغام د هغوی لپاره چې د هغوی دغه مشکل دغه ستونزه دا به الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې حل کړي. که تاسو حل وکړئ زموږ هغه وروڼه چې د هغوی کاروبار دا ډېر زیات ګډ وډ او کاروبار یې په ټپه باندې دی، نو که دغه کاروباریان وروڼه دا وظیفه شروع کی د دې ورد کوي انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به د هغوی کاروبار د اعلی درجې ته ورسیږي. دا ډېر زیات ناشنا وظیفه ده. تاسو کله واورئ تاسو ته پته ولګېږي کې هر څه دي. داسې بیماران چې هغوی مکمل مایوسه شوي د زندګۍ نه دي، هغوی مکمل دا وایي چې یاره زه به هم لا روغ شمه، هغه به مو ورځي چې زه به په خپلو خپو باندې وګرځم، هغه به مو ورځي چې زه په خپلو لاسونو باندې څه څیز راوالمم. د هغوی دپاره مې یو قسم نه د خوشحالۍ پیغام دی، زیری دی چې هغوی دا کلمات وایي انشاءالله العزیز الله پاک ور ډېر زیات مزیدار صحت ورکړي. یو بنده داسې دی چې هغه قرضدار دی، نو په دې دوا کې د قرضداري دپاره خصوصي دوا غوښتلی شوې ده او دغه قرضدار دا دعا وایي انشاءالله الله پاک به د انسان ټول قرضونه دا ختم کړي او څونه پې قرضونه دي دا به ختم کړي او د حلالو روزګار ور الله پاک ورکړي. محترمو ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده او ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. یو سړی دا وایي چې زما فریاد د الله پاک واوري، زما دوا د الله پاک واوري او الله پاک دې قبوله کړي. دله پکار دی کله دوا کوي یا رب باندې دوا کوي، ای ربا دې چلو کې، ای ربا دا کار مې وکړي، ای ربا دا کار مې وکړي. انشاءالله الله پاک به د انسان د فریاد دا قبلوي. د چا څومره مسایل وي څومره تکلیفونو کې دی وي او دی وایي چې الله پاک دې ما باندې رحم وکړي، انشاءالله د دې دعا په برکت باندې به الله پاک ستا په تا باندې رحم وکړي. ستا څومره حاجتونه دي په هغې باندې الله پاک عالم دی. نو په دې وظیفه کې دا دی چې الله پاک زما حاجتونه دا پوره کړه. نو ډېره زیاته بهترینه او ډېره زیاته کارآمد وظیفه ده. کوشش دا وکړو چې په خپلې مو کو ملګرو سره مخکې شریک کړو چې زموږ او ستاسو د وجې د هغوی هم زندګۍ دا بدلې شي. وظیفې ترتیب به دا وي چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو ښه د اخلاص به کوي او دغه رنګې ښه په یقین سره 100 کې یو قسم نه زه کله کله خبره کوم چې په 100 کې 120% یقین دی وظیفې له پکار دی، ځکه چې پیغمبر علیه صلات وسلام د خولې وظیفه ده. نو موږ به څه کوو چې کله موږ لمونځ وکړو د سارې د هغې نه بعد به دا وظیفه کوو، یا د ماسپښین د لمانځه نه بعد یا د مازدیګر نه یا د ماسخوتن نه یا د ماښام نه چې کله موږ لمونځ کوو نو هغې نه بعد به دا وظیفه 21 پیرې به روزانه وایو
21 پیره به روزانه وایو ان شاء الله العزیز. زموږ چې څومره کارونه دا ټول کارونه به الله پاک په ښه طریقې سره په احسن طریقې سره وکړو. راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده: یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا صریخ المستصرخین یا غیاث المستغیثین یا کاشف السوء یا ارحم الراحمین یا مجیب دعوة المضطرین یا الہ العالمین بک انزل حاجتي وأنت أعلم بها فقدها. دا وظیفه چې کوم بنده روزانه د سار مازن نه بعد یا ماسپښین نه بعد یا د مازدیګر نه یا ماښام یا ماسوتن نه چې کوم مونځ نه بعد هم دا وظیفه کوي ان شاء الله العزیز 21 پیرې دا روزانه وي. نو چې څومره حاجات وي څومره مسلې مسایل وي الله پاک به ټول مسلې د ختم کی. الله پاک دې زموږ استاد ټول مسائل د ختم کی. الله پاک دې پر سکون پیدا دا قائم کی. دا چا کورونو کې بیماران دي ټول بیماران دي الله پاک دا روح کی. چاته څه قسم لا مسائل دي دا ټول مسلې د الله پاک ختم کی. او زموږ د غرونه زموږ د غفان دي الله پاک دې خوشاله آباد ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.